ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شریف ہوئے اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و د دې مجلس حاضرین مسلمانانو ورونو، دا نن چې مونږ کوم ځای کې ناست یو نو دا ځای د جنکو د مدرسې دپاره مختص شوی دی او یو څو دوستان دي 4 کسان ما نه نومونه هېرېږي هغې قرباني کړې ده او محترم ورور جناب مولانا عبدالرحمن صاحب ته یې د دې خدمت سپارلی دی چې دا ځای مونږ د مدرسې دپاره وقف کړو او د دې خدمت او د دې ماشومانو تربیت به ستا په غاړه نو ټولو نه مخکې خو په جمع دعا به کوو تاسو به په امین وایئ چې د دغې وروڼو دا صدقه دا د الله قبوله منظوره کړي. قسم دی دا ډېر لوی شی دی، لویه خبره ده. په دې به د اخره کې یو خبره درته کوم انشاءالله. بنیادي طور زموږ په دې وطن کې د هلکانو مدرسې الحمدلله ډېرې زیاتې دي او د جینکو مدرسې زموږ ښکته علاقو کې ډېرې دي او ستاسو بر علاقو کې کمې دي او ضرورت چې څنګه د هلکانو د مدرسو دی داسې د جینکو د مدرسو هم دی. زما خو خپل ځاني دا خیال دی مونږ خلک د جینکو مدرسو له اهمیت نه ورکوو او دې دور کې او په دې زمانه کې د جینکو د مدرسو ډېر ضرورت دی. د هغې وجه درته ښیم یو څو بیمارۍ دي چې هغه په ښځو کې زیاتې دي، سړو کې هم بعضې شته خو کمې دي. لکه زه یو څو تاسو ته وایم د ټولو نه غټه بیماري چې په ښځو کې دا بې ستري ده. ستاسو ځان مه یادوئ، ستاسو د علاقې ښځې شکر دی دیندار دي او باپرده دي، لیکن که تاسو ښکته لاړئ او د مردان او د پېښور او د لاور او د پنډۍ په دې مارکیټونو کې بیا چې کم دی د زنانو سامان خرڅېږي دا د زنانو دا ریشې پیتې او د هغې لباس د هغې وغیره سامان نو هلته که تاسو بیا وکتل نو تاسو ته به د ښځو بلکل لباس په نظر نه راځي. څومره لوی جرم او ګناه څومره ده، ښځو له خو پرده ده او ښځې بې پردې ګرځي. بیا اسلام آباد ته ولاور ته که ناړئ توبې به وباسي. مسلمانانې ښځو کمیسونه غورځولي دي او په بنینونو کې ګرځي او دې ورځو کې په کوټونو او بنین کې ګرځي. پرتوګونه یې غورځولي دي او په پتلون کې ګرځي. لوپټۍ خو بلکل نشته، برقه خو سوال نه پیدا کېږي. نه او په دې اوړي کې بیا داسې کمیسونه اغوندي چې دا ټولې مټې ته ښکاري او بیا دا ساخي ته ټول ښکاري او پرتوګونه یې پنسي اوچتې لاندې خپې ته ټولې مکمل ښکاري. دا د خدای قهر او غضب له دعوت ورکول دي.
حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله اور نمرود بل کو ابراهیم علیہ السلام یې پکې ورلړکاو غورځاو یې نو هغه یو شی جوړ کړی منجنیق زه به درته ټال یاد کړم یو ټال او په هغې یې کښېنم ځکه اور ته به چا غورځاو هغه دونه اور و چې د هغې په ګزونو او په پرلنګونو او په میټرو د هغې تاو ته څوک نه شو ټینګېدی مرغۍ پې برابر نه شو والې دونه ګرم دی به سنګ ورغورځو نو شیطان د انسان په شکل راغی او چل یې ورته وخو د دوزخ منجنیقونه شیطان لیدلی و چل یې ورته وخو چې داسې یو ټال باندې کېنوې نو ټال له به جوټه ورکې نو ټال به اوښلوې نو دی به د اور منځ ته ورغورځېږي نو په ټال یې کېنو نو ټال حرکت بالکل نه کو د ځای نه بالکل ټال نه لړقېده نو علما لیکي چې د رحمت فرشتو ټینګ نیولی و نو شیطان ته خو پته را د انسان په شکل راغی وی دا څه چل وکړو دا ټال خو د ځای نه څوک لقولی نه شي دی خو دومره دروند نه دی او ټال دونه وزندار او دروند دی وی ورشئ جنکۍ پیغلې راولی او سرونه وله ښکاره کړئ نو چې جنکۍ راوستې او سرونه یې ورته ښکاره کړل د رحمت فرشتې لاړې نو ټال له جوټه ورکړه نو ابراهیم علیه السلام د اور میاس ته ورغورځېد نو چې کم ځای ښځې سرتور سر ګرځي د رحمت فرشتې بالکل نه راځي د غضب او د قهر فرشتې راځي نو هلته خو بربنډتوب دی بالکل حضور پاک 1400 کاله مخکې فرمایلی دي وی داسې زمانه به راشي چې ښځې کاسیاتون جامې به یې اغوستې عاریاتون بربنډې به مایلاتون ممیلاتون ځان به سړو ته مایل کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي رؤوسهن کاسمة البهت عربو کې یو قسم وخان دي داسې لوړ قوبې وي او یو طرف ته راتو وي وی داسې به د ناز نه سر تو وړي نو یو حدیث کې داسې راځي وی ړومبې به خدای جهنم په دې ښځو غرغنډه کوي صحابه وی دا به څنګه جامه به یې اغوستې او بربنډې به دا اوس تاسو ووینئ درې جامې د هغې نه وجود ښکاري یا نیم اوریان نیمه جامې چولې او نیم نه بربنډې ښکاري دا ولې دا ښځې ځان بې ستره کوي حیا خو ډېر اوچت شی دی دا غریبانانې د دین نه دی خبر دی چا خبر کړي نه دي بلکې خلک یې خبرې عالمان خو دوی دین په خپله نه دی زده کړی بې دینه دي بربنډې ګرځي د خدای قهر له دعوت ورکوي د خدای غضب له دعوت ورکوي دونه ښکلې خشته وجودونه دوزخ کې به سوځي نو هلته خو بربنډتوب خو زمونږ طرف ته هم څه بعضې رواجونه شته نری لوپټې زمونږ ښځې په سرای هغې کې مونځ هم کوي هغه نری لوپټه چې د سر ویښته تې بار ښکاري مونځ پکې نه کېږي چې سټې ښکاري مری ښکاري مونځ پکې نه کېږي مکروه نه کېږي نه څلورمه حصه د یو اندام چې ښکاره شي مونځ نه صحیح کېږي دا خو پوره اندام ښکاره دی پوره سر ښکاري دا دومره نری لوپټه او نری لستوڼې دا مټې دا لیچې بار ښکاري د هغې رنګ مونځ کم ځای نه وشو یا نوک پالش چې په نوکونو مږي نه اودس کېږي نه غسل کېږي هغې په ځای نکریزې به استعمالوي نو دا څومره لوی جرم او څومره لوی ګناه بعضې ښځې د دین نه نه خبر نو په کور کې سر تور کړي ظاهره وایي څه پردي خو نشته خو خاوند مې دی او بچي مې دی نه د خاوند او د بچو په مخ کې به هم سر پټی مری به پټی سر به پټی مخ خیر دی که ښکارئ لاندې لیچې خیر دی که ښکاري کور کې زنانه اودس کوي وړا غږي نو دا لیچې ښکارئ نو دا خیر دی په کور کې د زامنو یا د رونو او یا د پلار او یا د خاوند په مخ کې پروا نشته لیکن لیورونه خو د سره کور کې شته ترور زامن د سره دي د ماما بچي د سره دي لیورزي د سره دي د هغې مخ کې ته څنګه لاسونه ښکاره کې دا سخت جرم او ګناه کبیره ګناه ده غټه ګناه دویم په ښځو کې بیماري څه ده دویمه بیماري ناپوهتیا ده سړي بیا هم دین د ملا صاحب نه زده کي جمعې پر ورځ تقریر واوري مدرسې ته لاړ شي ملا صاحب سره کور بیټک کې کښېني په لاره ترې د مسلې تپوس وکړي نو ښځه خو دا نه شي کولی نو دا به څه کوي دا د دین نه بې خبره ده هېڅ پته ورته نشته
په لاره چې ځي اکثر زموږ دا بوډاګانې ښځې تاسو به کتلي چې سپین کاڼي وویني نو چپ چوپ به شروع کړي داسې به او زیارت خو پرېږده زیارت خو چې وي نو چپ چوپ او دې ځای نه به چغې کړي پیره بابا را رسېږه یا د کاکا صیبه را رسېږه دا ناپوهې دي غریبانان پته ورته نشته دین نه زه یو ځل حج په دا مینا دویمه یا درېیمه ورځ یو ښځه و بورقۍ په سر و پښتانه و ځکه ما ورسره بیا خبرې وکړې نو هلته جمرات ویني که نه خلک ورته شیطانان وایي نو چې دې منځني ته را مخامخ شوه نو دا نوکونه یې داسې کېښوده چوپ چوپ ما یې زیارت نه دی بیخ دی و د شیطان دی هغې وی ګنې دا موله دا جان راځي څه مقدس شی به مې دا مقدس نه دی چپ چوپ مه کوه وی ښه ما ویل نو کېړی ته یې ګوتې کړې ما یې نه په کېړو ویشتل دلته نشته ناپوهې دي غریبانان منځ ولا په صحیح طریقه سمه نه ورځي ته دې منځ واوروه نو غلطۍ به ترې ډېرې زیاتې کېږي نو دا دویم نقصان درېیم نقصان څه شی دی درېیم ناشکري په سړو کې هم ګورې دا بیماري شته خو ښځو کې ډېره زیاته ده رسول الله مبارک 1400 کاله مخکې فرمایلی دي وی ما ته خدای اور وښه اور فاذا اکثر اهلها النساء وی ښځې پکې ډېرې زیاتې وي په اور کې نو صحابه ورته وی بما یا رسول الله دا ښځې اور کې ولې ډېرې دي وی بکفرهن دا ناشکره دي ناشکرې وی یکفرن الله وی د خدای ناشکره دي وی نه یکفرن العشیر د خاوند ناشکره دي نو رسول الله مبارک فرمای لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا وی که یو ښځې سره ټول عمر ښېګړې وکړې لکه زموږ دا خلک ورسره ښېګړې کوي که جامې پیزار کور وله جوړوي ډاکټر له بوځي ټول عمر ښېګړه وکړې ثم رأت منك شیئا او بیا دونه غلطي درنه ولیدی پوټینی غوندې نو څه وایي ما رأیت منك خیرا قطو ای سړي له تا نه خو ما په ژوند کې چې ته خیر نه دی لیدلی نو سړی وایي چې کوتک وي خو د کټ د دې بازو په شان او د املا له مې وله روبرولی باب د ضربه یضربو پې جاري کړم چې بې وقوفې دا جامې دی خیر نه دی دا چا پلار دی راوړی دا ملنټري کور د پلار جوړ کړی چې پکې اوسېږي دا سار ماښام چې سیوان او مالټې خورې دا د پلار راوړي او دا سوکیدارو کېړو نه چې ټقار وباسئ دا چا راوړي دا ناشکري ده زمانو او څلورم بیماري سلام درته وایم څلورمه بیماري دا په ښځو کې څه شی دی بد اخلاقي ده جنگ جګړې ډېرې دي اکثر د سړو جنگ د ښځو په سر دی کور کې دننه د انګور او د خواښې جګړه بوډۍ خواښې ده چا کله ګاونډي کله لاړه شي او یو پیالې چای ورته کېږدي بس د انګور داسې حیا والي داسې سم پلستر والا ورکړي تپوس وکړي ابی انګور دې څنګه ده وایي شور مه کوه ژبه یې بس سمه داسې ده چې 15 ګزه ژبه یې ده او زوی دی زوی خو مې بس د ښځې غلام دی که نه اوس په مونږ څه کوي او که د انګورې چېرته لاړه شي او پیاله چای وله پخه کې او تپوس وکړي چې بوډۍ سره څنګه ده وایي که خدای وله چېرته مرګ راولي وی خدای گز جبه ده یا بالکل مهرو جامه که خاون راله څه شی پټ راوړي چې ته جرابه مرابه کې پټ شي یا د واسکټ په جیب کې نو هغه هم راته بدي شي دا غیبت بد اخلاقي یو بل سره او بیا خیرې څنګه کوي چې ماشوم نه پوټې غلطي وشي ښځه څه وایي وایي ته خدای دې مړ کا وایي ته خدای دې سټ کورې کا رسول الله مبارک فرمای وی چې بعضې وخت کې یو ماشوم ته مور خیره وکړي خدای قبوله کړي خو صبر ورته وکړي نو چې دا ماشوم کله زلمی شي نو خدای رونیسي نو مړی کړي هغه مور ورته سر تور تړلی او چغې وی وی خدایا او زلمی بچی دې راله مړ که وی خدایا الله وی دا ستا هغه خیره وه چې دې ورته کړې وه خو هغه وخت میوه کچه وه نه مې شو کوله اوس چې پخه شوه در نه مې وشو کوله دا بد اخلاقه په معمولي خبرو جنگ او جګړې او خیرې
دا مشهور امام دی د حرمینو، تاسو به قرات اورېدلي، عبدالرحمن سدیس، ښکلې تلاوت یې دی. وی زه ماشوم هم ډېر روان وم، وی ما به ډېر روانې کو. وی یو ځل مې مور اوړاغه ګلو کټوی باندې کړې وه، نو ما شګې واغېستې، کټوی کې مې واچولې او ما ورته په اوړو کې مې واچولې. و چې داسې څوکو کې څونه خیر یې ورته کوي. وی مور مې حق حیرانه شوه چې عبدالرحمن ډېر شیطان دی، ډېر روانې، دا دې څو کړل، اوړه دې م برباد کړل او کټوی. وی ما ته وی عبدالرحمنه ډېر روانې، خو خدای دې د حرم امام کا. د مور دعا خدای قبلوي د بچو دپاره. بچي پې نخرې کوي، نخرې، لیکن مور ورته دعاګانې کوي. او چې کومه مور خیرې کوي دا بد اخلاقه ده، بد اخلاق. نو دا څلور بیمارۍ په ښځو کې دي، دا به ترې په څو باسې. ځه د دې علاج خو به کوې چې غاښ یې خوږ شي ډاکټر له بوځئ، چې سترګو کې فرق شي ډاکټر له بوځئ، چې غوږ باندې درد دي ډاکټر له بوځئ. نو د دیني مرض علاج به هم کوې که نه، دې سره به څه کوې. نو ما یو ځای بیان کوي، او بابا وی کوتک دی خدای لري. مې بابا جي دوه خبرې واوره، مې کوتک علاج نه دی، او مې ما ته باړې مه وه، ما ته پته ده زم ډېر ښه پېژنم. خدای شته چې د کور نه بارې نو برید دې جغه کړي، چې کور ته ننوځي بیا برید لاندې. موږ ته د خپل خلک معلوم دی ټول. پخوا به لا بیا هم ښځې خاوندانو منځ کې یو ښه ژوند و، او ښځه به د خاوند نه یارېده. اوس خو خدای شته که خاوند ورته مولی ګازر هم ښکاري، مستې شوې. نو څه به کې ښځې سره، په څه به سمې، په والو نه، بلکل نه. ښځو له وال منع دي، ډبول منع دي د ښځې. په شریعت کې وال شته، قرآن شریف کې راغلی دي، خو په دریم نمبر. مونږ به یو ځای کوو، ټیم لا شته، خیر دی ښه، فکر مه کوئ، وخت لا شته. په دریم نمبر او کمې ښځې له وال دي هم واورئ. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن. کمې ښځې چې ناشیزې وي، د نشوز نه تاسو یریږئ. نشوز دوه معنی لري رونو. یو هغه ښځه چې خاوند ته یا سخر خواښې ته رابرغېږي، سترګې ورته رانیغې کړي، ښکرې ورسره وایي، جوابونه ورکوي، یو خبره کوي او دا جواب ورکوي. یو دا ښځه. بعضې ښځې وي هغې بلکل په سر د پاسه غوړ منګي وي، بس په معمولي خبره غوسه کېږي، اوچتېږي، را خلاصېږي، ځان باندې ټوله محله خبر کړي. دویم ناشیزه څه ته وایي؟ فاسقه ښځه چې پر ستر پر پرده نه کوي، سړو سره خبرې کوي. دې زمانه کې په موبایل پردو هلکانو سره خبرې کوي. دا ښځه یادی شریعت. که چېرته کټوی کې ته مالګه زیاته شي، په هغې وال ټکول نشته. دا خو انسان د غلطي ته کېږي. که چېرته استري کوله او لمنې د وسوځوله، انسان د غلطي کېږي، په دې وال ټکول نشته په شریعت کې. غوړي ته توی شو، چای ته توی شو، په شریعت کې په دې وال ټکول نشته، انسان د غلطي کېږي. په دې دوه شته، خو هم دریم نمبر. اول کې قرآن وایي فعظوهن، نصیحت ورته وکړئ. پوهه که چې ښځې داسې مه کوه، ګناه ده، زه هم خفه کېږم، الله هم خفه کېږي. ګورئ دا شی به نه کوې، رابرغېږې به نه. وللرجال علیهن درجه، د سړو په ښځو درجه ده. دې سار نه غرمې پورې ګرځي او بیخې ووت په ګوډونو، په چارې او په زمیندارو، او ماښام کور ته راشي، نو ښځې باندې خامخا ستړې به وي، کله به غوسه هم ورځي، ډوډۍ چای به هم وله ښځه پخوي، جامې به هم ولینځي. نو نصیحت ورته وکړه چې ځان نه به دغه نه جوړی، ښه ښکراوره جوټه مې خبردانه نه جوړی، چېر چاته ښکرې اړمې. دا په شریعت کې ګناه ده، او فاسق ګناه ده، ګناه کبیره ده. دا شی به نه کوې. که په هغې هم سمه نه شوه، نو بیا وهجروهن فی المضاجع، بیا ورسره کټ جدا که، ملاسته جدا که. هم په کوټه کې دننه حجرې ته به ترې کډه نه وړئ. کوټه کې دننه، کوټه کې دننه په دې وجه چې زه ښځه به ستومانه شي، نو جوړه به خدای پاک زر وکړي، د جرګې ضرورت به را نه شي. او که تا ته کډه کوډه واخېسته، حجرې ته لاړې،
نو شیطان پکې وسوسې اچوي، نو روانه به نور هم زیاته شي. کوټه کې دننه به روانه کړي، ښځې سره چې روانه راشي نو کډه کوډه به دې زمانه کې ګورې دا چلونه کې والله که پروا در باندې وساتي. پخوا به ښځې وې خاوند رانه خفه دی او جړل به یې، اوس هغه شي نشته چې ته ترې خفه شوې به چې بلا در پسې چړو رابرغ نه شي. یعنې د یو ښځې خاوند جنګ په سر راغلی و، مونږ خو اکثر بیا جرګې کوو، وی دا ټوخیږي نو مې علاج ولو کوي، بې ختلي نه مې بلا هر څه خرڅ کړل او ټوخیږي ټوله شپه مونږ د خوب او باسي. نو مې بوډا دی ټوخیږي به نه، نو زه څوکم ما د خوب او باسي مې غوږونو کې مالوچ ورکړه. اوس څه کوې چې ټوخیږي نو وجنې کور نه یې بار شړی. نو ګورې دا غلطي ونه کوې. بیا که خفه شوی وی چې زه خو ځم سې روزې له، نو چله به نو بیا 4 میاشتې، نو بیا کال والله که تپوس ترې مو کي، دا چل به نه کوې. رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي کور کې غوټه کې دننه روانه وکړه، او که په هغې هم سمه نه شوه نو بیا وضربوهن بیا ووهه. ګوره 3 نمبر کې شو. نو خلک وایي شریعت دوالو، هلکه ډاکټر صاحب چې کله په وجود دانه راوخېږي اپریشن کوي که نه کوي؟ ګوته چې څښاشي پرې کوي که نه پرې کوي؟ نو ته خیر د که اپریشن وله کوې، ما خو وله اپریشن نه دی کړی، تا خو وله غونډه ګوته وسیرله، تا خو ته لاس پرې کو، مونږ خو ته لاس نه دی پرې کړی. ولې نوی اپریشن ځکه کومه چې نور وجود بچ شي، یعنې دا به څښا شي. نو زم ویم شریعت وی والته کول ځکه معمولي غوندې پکار دي چې دا ټیټ شي او د دې نه دا فساد خور نه شي. لوڼه به هم دا چل زده کوي. بیا ښه وهل څنګه دي، بیا په دې هم ځان پوه کا. شریعت کې راځي رسول الله مبارک فرمایي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، وی چې وال کوئ په مخ به نه کوئ. سپیم په مخ وال ګناه ده، خرم په مخ وال ګناه ده، غویم په مخ وال ګناه ده. دا د ډول ځای دی، ښځه به په مخ بلکل نه وی. اون خو چې لاس اوچت کړي چې چړق شي په دا مخ یې ووایي، پوزه وله کږه کړي، غاښ ته وباسي، بیا ډاکټر له په خپله بوزي ښځې وایي غږ مه کوه چې دا خاوند والی یم، وایي دا کټه پرېوتی وم. ډاکټران هوښیار دي، بیا پرې خفه کېږي په خپله په مالوچو ټکورونه ورکوي. نو ولې دی واله؟ رسول الله مبارک فرمایي لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد، وی چې څنګه مرایان خلک وي نو ښځه به هغسې نه وي. وی بیا دې ورته وروستو حاجت پېښېږي، نو چې وروستو دې ورته حاجت پېښېږي نو ولې سار نه وهل کې ټکول کې؟ ملامته به بیا ناست دی، په مخ به نه وی. نو زمونږ فقها را دې نه مسلې وباسي، وی په مخ په حکم کې هر هغه ځای دی چې هغه د ډول ځای وي، د ډول په ځای به ښځه نه وی. په سر به نه کې، سر د ډول ځای دی. ولې ښځې پکې کالي اچوي او چې تور شي سپین شي نو توری یې، په مری او په سینه به نه وی، دا هم د ډول ځای دی. ګوره دلته په جامو ګلکاري کوي او امیل ګلبند اچوي، په دې لاسونو ګوتو به نه وی ښځه، دا د ډول ځای دی، ډول په ځای وال منه. دې پکې ګوتمې اچوي، دلته بنګړې اچوي، او چې کله هم دا نکریزو باندې خشته کوي. ښځه خفه کېږي په دې ځایونو په داغونو، لاندې پخپو به نه وی، دا د ډول ځای دی، پازیب پې اچوي او نکریزه پې پورې کوي. نو ما ته طالب چټ راولېږي په کم ځای ووو، ځکه چې په لاس او خپو او په سر او په مری او په سینه نه مې په کم ځای ووو. مې په دې املا ډب ورکوه، هم شریعت څه وایي؟ حضور پاک فرمایي ضربا غیر مبرحین، سخت وال به نه کې. والو قشي نه دی، هسې پرش مرش کوه. مولانا بنجګر صاحب یو ځل خبره کولې، 2 دوستان ناست وو، وایي هغه یو وایي چې ما نه ښځه ډېره یریږي، بل وایي چې یاره مونږ خو ورته ټیپر مولی هم نه ښکار، مونږ نه خو نه یریږي. دا تا څه فارموله کړې ده؟ دا مونږ ته مو ښایه. وایي چې واده مې و، د واده په شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې وه، نو چې ورننوتم نو پیشو ته مې هسې خوا شاواله مې نه واله، نو پیشو یو خوا ټوپ بل خوا ټوپ بل خوا ټوپ، اخره کې مې لار ورکړه پیشو تښتېده. بس ښځه مې اقه یریدلې چې خاوند مې غصه ناک دی، نو ټیک ټاک ده. نو دم د نر بچي پیشو کوټې ته دننه کړه، نو کوته کې راواغېش، کله یو خوا کله بل خوا، کله یو خوا بل خوا. ښځې ورته وایي په ارام کښېنه، هغه د پیشو د یرولو شپه دې تېره ده، مونږ پېژندلې.
هسې پرش مرش مه کوې وال ټکول به نه کوې زمارونو ډېر خلک ښځو ته کنځل کوي دا ګناه ده ډېر خلک ورته پلار یادوي رور ورته یادوي دا ناروا دي مور ورته یادوي ګناه ده په خپل لاس کې د ستا لور واده ده که هغه څوک وایي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي ستا خور بل ځای واده ده که هغې ته څوک کنځل کوي او تا یادوي خفه کېږي که نه خفه کېږي نو دا تا سره چې ده دا هم د چا لور خور ده که نه نو وال ټکول به بلکل د ښځو نه کوې په شریعت کې ګناه ده منه دي بلکل دریم نمبر کې دي دغه دوه قسمه او ګور یو خبره ته کوم څوک چې ښځه وایي کور کې به برکت نی ما نه یو سړي په ټیلیفون تپوس وکړ یاره جي وي کور کې برکت نشته چیني م خلاصېږي ډېر راوړم ګوړه غوړي او هر څه چې ما ته ښځې سره یې څه جون دی وی مولوي صاحب زه مسئلې تپوس کوم هسې مې تپوس ته نظم کوم که نه ښځې سره نو یې کور کې هر څه راځي مې وال ټکول کوې که نه کوې وی ښې دربومه مې بس برکت ختم شو که وی د دې څه مطلب نو مې ګوره چې ته ووایې او با روزې هغه غریبه خو جواب نشي درکولی نو هغه چیني راوالي نو لښتي کې توی کړي نو ته وایې ښځې ما خو پرون دړی راوړی وایي لږ مېلمانه دې راځي څه نو چې توی کړي غوړي دله تویوي او که ته وایې دا خو ما پرون دړی راوړی وایي لږ مېلمانه دې راځي څه اسرې باندې د لستوڼې وسوځئ یا ښځې دا زما لستوڼې خو نیم لاندې ځوړند دی یاره وایي د اسري ګرمه شوې وه ګورې زه اکثر د خپلو طالبانو ته ویم هر چا سره ټرت خو ښځې سره نه ټرت دا ذهن کې واچوئ ښځې سره به سنګ جون تېری هغه درته ښیم وال ټکول منه دي نه به وی ګنې رزق کې به برکت دي همدقه چل به در سره کوي خیرې به راته پټې کوي ته به وځې خیرې به راته کوي او که دام نه کوي نو الله خو ویني که نه ظلم ولې کوي رسول الله مبارک فرمایي وی ښځې عوان فی ایدی تاسو په لاسونو کې قیدیانې دي دا ښځې که ته پلار کره پرېږدي ځي که ته نه پرېږدي نشي تللی غریبه که ته وایې ډاکټر له ځه ځي که ته وایې نه پرېږدي څوک به بوځي نو دې سره به ښه سلوک کوئ قسم په الله رسول الله مبارک چې کله وفات کېږي مرض وفات کې یو څو وصیتونه کړي یو پکې دا و الا فاستوصوا ښځو ته خیر ورسوئ فاتقوا الله فی النساء د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږئ فانهن عوان فی ایدیکم دا تاسو سره قیدیانې دي نو وال ټکول منه دی نو ښځه به په څه سمیږي په شریعت او په دین رسول الله مبارک شمایلو کې راځي ما ضرب امرأة ولا خادما قط په خپل جون کې نه بیبي وهلې ده او نه چې ته غلام مریې وهلې دی والی نه دي کړی خو د ټولې دنیا د ښځو څه او د سړو اخلاق او خوی را یو ځای کا قسم په خدای که د بیبي عایشې اخلاقو ته د خپې دوړې ته مو رسېږي دا په څه دا په دین دا په شریعت ښځو ته دین وښایئ شریعت به ته وښایئ مدرسة البنات دا خو ډېر زبردست کار شو دا خو تاسو ډېر هوښیاران یې چې د خپل کندي کې او د محله کې او په د خپل ماحول کې هم د بناتو مدرسې له ځای ورکړه او ډېره هوښیاره خبره ستاسو بچلونه به راځي دین به زده کوي ستاسو خویندې به راځي قرآن به زده کوي حدیث به زده کوي پرده به وپېژني اخلاق به وپېژني دا جینۍ چې سبا واده شوه دا به د خاوند حق پېژني د بچو به پېژني د سخر خواښې د ستر د پردې دا به هر څه وپېژني دا به ټیک ټاک الحمدلله دا جینۍ چې د مدرسې نه ووته زړه دې بېغمه دی ځه خپلې ډیوټۍ له ماښام راځه حیا دې محفوظ لکه د خدای یاره پرته نه دین یې پېژندلی دی شریعت یې وپېژن نو دا د مدرسې د بناتو ډېرې ضروري شی دی زما او چا چې ځای بخلی دی ماشاءالله ما یو ځل میرآباد پل کې یو څو کاله وشو چا وغوښته میرا چې دلته یو مدرسې ته چا ځای بخلی دی افتتاح وکړه ډېر ښایسته کور غریب جوړ کړی یو سړی و درته یې وایم اوس څوک